چې څونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي، که د هرې نظریې سره تعلق ساتي، که د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي، که د هر جماعت سره تعلق ساتي، خو شیخ صاحب د وټونو باره کې ډېر اهم پیغام جاری کړی دی او دا پیغام تاسو ټولو مسلمانانو سره شریک کړئ چې دا پیغام د هر مسلمان غوږ ته ورسیږي. خصوصا زموږ د جمعیت علما اسلام ملګري هغه دا پیغام په خپله واورئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او خپل ملګري په دې کې هم منشن کړئ چې هغو دا واوري، د شیخ صاحب دا پیغام دا واوري او عمل پې وکړي. نو د ثواب په نیت دا پیغام تاسو مخکې شریک کړئ چې ټول امت مسلمه د دې نه خبر شي او اوټ دا په صحیح ځای کې استعمال کړي. چې د عالم شان دا دی چې عالم به ښه ته ښه وي او بد ته به بد وي. خو عجیبه خبره دا ده چې کله څوک په جمعیت علما اسلام په جی یو آی په هغه پارټۍ کې راشي نو بیا ښه ته ښه ویل نشته او بد ته بد ویل نشته. زه د عمران خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه د دې خبرې وضاحت کوم چې نن څو ورځې مخکې ما یو کلیپ کړی و، په هغې کې ما د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه یو کلیپ کړی و د اوټونو باره کې، او هغه کلیپ ما خپلو ملګرو ته لګولی و چې تاسو دا د شیخ صاحب دا کلیپ واورئ او دا خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نو څه ملګري داسې وو چې د بغض او د عناد نه ډک ملګري چې زما هغه کلیپ یې راغستی دی او هغې سره د پی ټي آی عمران خان یې ورسره ودرولی دی او شیر افضل دی که شیر افضل دی هغه یې ورسره ودرولی دی او زما دغه بیان یو بل مولا چې ته مولا دی او که نه دی خو د شیخ لفظ دیو ورته ورکوي، ځکه چې کله څوک پټکی ووایي او لږه ګیری نو دا بیا په پی ټي آی کې لوی شیخي، د پی ټي آی دا د پی ټي آی د طرفه شیخ الحدیثي. نو دیو زما دا کلیپ راغستلی دی د ظالمانو او په ما یو قسم له دروغ راتړي چې آیا دا چې کوم دی تا د دې سړي باره کې دا خبره کړې ده، حالانکې ما د دغه سړي باره کې خبره نه ده کړې. ما د خپل استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه ما د هغې باره کې خبره کړې وه چې شیخ صاحب دا خبرې تاسو واورئ، د شیخ صاحب دا بیان تاسو واورئ. خو چونکې دا ظالمان دي، دا ظالمان دې ته نه ګوري چې آیا دا کار زه کومه، دې کې زما دپاره څه تا خو یو بیان دې پې لګولی ټیک ده، خو خپل اخرت خو دې تباه کړو، ځکه په ما دې الزام ولګاو، په ما دې دروغ راوتړل چې دا همدا سړی یادوي، حالانکې زه دا نه یادوم، زه دا بل سړی یادوم، دا ته په ما بهتان ولګاو. نو الله دې خلکو ته هدایت وکړي او که هدایت یې نه وي نو رب دې د مخ د ځمکې نه ورکړي، ځکه د علماو نوم دې بدنام کو، د علماو تصویر دې بدنام کو، د علماو د بدنامولو کوشش دې خلکو وکړو، قسمه قسم حربې دې استعمال کړي چې دا علما بدنام شي. په څه طریقې سره مونږ دا مولیان دا مونږ ورک کو، دا مونږ ذلیله کو، دا مونږ خوار کو. نو د دې خلکو کوشش دا دی. نو زما دغه کلیپ یې راغستی دی او د دغه چېرته یو بریلی به یا به څه وټې ور پته نشته چې څوک دی، خو د هغه یو کلیپ یې ورسره لګولی دی او زما دا خبرې لګولي چې یاره دی وایي جمال حسین وایي چې راشئ تاسو د دې خبرې واورئ، حالانکې ما د شیخ ادریس صاحب دامت برکاتهم هغه بیان په دې لګولی. نو دا خلک دیو کې د الله نه یره نشته، دیو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وارثانو یره نشته چې دا زه چې پې را دروغ تړم دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان دي، دیو خو موږ ته حدیث بیانوي، دیو خو موږ ته سمه خبره کوي، دیو خو موږ ته سمه لار ښیي. موږ خو هغه خبره کوو چې مسلمان ته پکې خیر وي، مسلمان ته پیدا ورسیږي، اگر چې تنقیدي لحاظ کیږي که هر څه خو دا تنقید برای اصلاحي. مونږه دا خلکو سره د خپلو اکابرینو بیان شیر کو، دیو راولګي دیو پې بل شی ولګوي، نو دا ته څه وایې چې په دې ماته ثواب میلاویږي؟ رب به دې ذلیله کي، رب به دې خوار کي، ذلیل او خوار به شي او ضلالت ژوند به دي، د ضلالت سره به دې د ضلالت سره مخامخ ټول عمر به بیا ذلیله ګرځي. نو دا چې هر څوک کوي مهرباني وکئ دا د ضلالت کار مه کوئ، بیا به تاسو هم ذلیله یې، تاسو به خوار یې او رب هم د ضلالت سره مخامخ کوي. نو د دې ضلالت نه واوړئ، دا ذلیله کار مه کوئ.